توتخورکې نه راوالي، د زیړارقې نه راوالي، د کورکورۍ نه راوالي، بلبلي نه راوالي. 50 کلن بشیر خان د غنمو پټي سر ته ولاړ دی او د بلبلو، توتخورکو، تورانکو، چتو، زیړکو او د کورکوړو ورکو شوو اوازونو قصه کوي. بشیر خان د ښار نه 15 کیلومتره لري یونین کونسل بابړنۍ کې د پلار نیکه راسې زمینداري کوي. دی وایي چې د نن نه 25 کاله وړاندې د دغه ټولو مرغو اوازونه موجود وو او تر څو چې دا اوازونه موجود وو نو د سیمې هر کروندګر هم سوکاله و. مرغۍ د هغه د فصل څوکیدارې وي، هر فصل به یې د ضرري چینجو او حشراتو نه بچ ساتو. اوس د بشیر خان ترڅنګ د یونین کونسل ټول زمیندار زرعي دوایان استعمالوي. موږ باندې ماشوم اثر پرېوتی، موږ باندې چې زموږ په صحت هم اثر پرېوځي او د هغې نه علاوه کوم چې سبزیانو خبرې چې کېږي لکه په ټماټر شوه، په بینډۍ شوه، کریله شوه، تاور ګوپي شو، تاون بند ګوپي شو، پول ګوپي شو، دا خو زموږ د صحت دپاره موږ استعمالوو. لکه اوس باتینګړ دی، په باتینګړ کې چې پیشکۍ ولګېده دننه دی به ته څنګه راوباسې، دی عام سپری نشي رایستی. دا د دې لپاره خاص قسمه سپری دی چې هغه په بوټي کې پرې تنه کې حل شي، پرې تنه کې دننه ځي په دې رګونو کې، نو دا به دننه ورسېږي باتینګړ ته ټماټر ته نه پیشکۍ به دی هغه ځای نه راوباسي. دا د وایي چې دننه ور ورسېدل او دغه سبا نه موږ کټوۍ ته وایو چې موږ یې خورو، نو په موږ هم اثر دی، په صحت هم اثر. بشیر خان د دغه اوازونو قصې د خپلو مشرانو نه هم اورېدلې. دی وایي چې دغه ټولو مرغو به دلته د خلکو سره یو ځای ژوند کوو. د ځینې مرغو جالې خو به د خلکو په کورونو کې وي او د هغه وخت د ډیرو میرمنو نومونه هم د مختلفو مرغو په نوم وو، خو اوس نه هغه نومونه شته او نه هغه اوازونه. ضلع مردان کې مرغو او نورو ځناورو ته تحفظ ورکولو لپاره ډیویژنل وایلډ لایف آفس نه د بشیر خان د فصلونو ورکو شوو اوازونو د تپوس په جواب را معلومه شوه چې ډیویژنل وایلډ لایف آفس مردان د ځایي مرغو په هکله هیڅ قسمه معلومات، تصویر یا ریکارډ نه لري. ډیویژنل فارسټ افیسر په دفتر کې په دغه ورځ موجود نو. آفس اسسټنټ محمد طارق پروګنټ ته وویل چې مردان ډیویژن کې د آبادۍ سیوا کېدو او ماحولیاتي بدلون سره د مردان نه ځایي مرغۍ په تیزۍ سره په ورکه کېدو دي. دفتر سره د ځایي مرغو د تحفظ لپاره ځانګړی سکیم نشته، البته د دفتر لخوا 53 واچرز په مردان ډیویژن کې د ځناورو او مرغو په غیر قانوني ښکار نظر ساتي. یاد دې وي چې ډیویژنل وایلډ لایف آفس مردان په خاصو میاشتو کې د ښکار پرمټ جاری کوي. د دفتر ریکارډ تر مخه د جنوري کال 2019 نه تر جنوري کال 2018 پورې 462 شوټینګ لایسنسونه جاری شوي دي چې له وجې یې په کال 2019 کې مردان وایلډ لایف آفس تقریبا 19.5 لک روپۍ ریوینیو جنریټ کړې ده. لکه ریسنټلی زموږ 2017-18 شوټینګ سیزن وچلې، د شوټینګ سیزن زموږ 3 میاشتې وي، هغه د فرست ویک اف نومبر نه واله تر د فرست ویک اف فبروري. یاد دې وي چې په خیبر پښتونخوا کې مرغو او نورو ځناورو ته تحفظ ورکولو لپاره 18 وایلډ لایف دفترونه موجود دي. د خیبر پښتونخوا وایلډ لایف ډپارټمنټ پیښور د معلوماتو تر مخه پاکستان کې د مرغو زیاتره قسمونو مسکن پښتونخوا ده. د پښتونخوا آب و هوا د ځایي مرغو سره د سیلاني مرغو دپاره د ټول ملک په نسبت سازګاره ده. پاکستان کې 688 د مرغو قسمونو کې 450 په خیبر پښتونخوا کې پای. ډیویژنل فارسټ افیسر نیاز خان پروګنټ ته وویل چې د مردان ترڅنګ د صوبې د نورو علاقونو د مرغو ورکېدو وجه د میوو باغونو او نورو ځایونو لکه نارنج، غز، بیره، خروله، توت او شو ورکېدل دي. صحیح حالت کې وي یا هغه ټمپریچر یا دغه کلایمټیک کنډیشنز وي هغه ورته صحیح ماحول کې ملاوي. د بشیر خان ترڅنګ د ضلع مردان د 48,000 زمیندارو کورونو د فصلونو څوکیدارې مرغۍ چرته لاړې. د صوبې په مختلفو علاقو کې کومې او څومره ځایي مرغۍ ورکې شوي او څومره باقي پاتې دي دې باره کې څوک هم څه نشي ویلی، ځکه چې دا معلومات د خیبر پښتونخوا متعلقه ادارې وایلډ لایف ډپارټمنټ سره هم نشته. یاد دې وي چې وایلډ لایف محکمې ته د کال 2014 نه تر کال 2018 پورې 1 ارب او 1.1 لک روپۍ میلاو شوي،
خو په دغه ټول فند کې د خیبر پښتونخوا د ځایي مرغو د تحفظ حال دا دی چې محکمې سره د بشیر خان ترڅنګ د صوبې د زرګاو کروندګرو د فصلونو څوکیدارو مرغو په هکله نه خو سرکارډ شته او نه اداره د باقي پاتو مرغو د تحفظ حوالې سره څه سکیم لري. برډ لایف انټرنیشنل څوک چې د مرغو د تحفظ لپاره په نړیواله سطحه د نورو ادارو سره کار کوي د یو ریپورت تر مخه 200 د مارغانو قسمونه په مکمله توګه د دنیا نه ختم شو. پیښور کې د غیر سرکاري ادارې ورلد وایلډ لایف فند خیبر پښتونخوا کوارډینیټر ریسرچ سید کامران حسین پروګنټ ته وویل چې دنیا کې د قدرتي وسایلو غیر دانشمندانه استعمال ټوله نړۍ کې د بایو ډایورسټي ژوندي تنوع لپاره یو لویه خطر ده. د کومو اثرات چې د کلایمیټ چینج په شکل کې ټوله دنیا کې ښکاره دي. اقوام متحده هم د حاضر وخت د ټولو لویه خطره کلایمیټ چینج ګرځولې. ماحولیتي بدلون د نړۍ بایو ډایورسټي، ماحولیتي نظام، خوراک او زراعتو لپاره یو لویه خطره ده. هغه برډز چې هغه به د سیندونو د ولو د خوا کوم د هغوی د استوګنې ځای چې خروله چې وخت زیات اخلي او بیا د سپورټس انډسټریز کې د هغې یوز زیات و نو هغه ووالې شو. اوس خرولې تاسو چاسته کې که تاسو چاسته دی نه فیمیلیر نو چاسته کې خرولې ډېرې زیات یاد دې وي چې په نړۍ کې د بایو ډایورسټي تحفظ یقیني کول او ماحولیاتي بدلون د کال 2013 پورې ټاکلو شوو سسټینبل ډیولپمنټ ګولز حصې هم دي او د بایو ډایورسټي تحفظ او د قدرتي وسایلو دانشمندانه استعمال یقیني کولو لپاره څو اړخیزه معاهده کنونشن آن بایولوژیکل ډایورسټي CBD هم موجوده ده. یاد دې وي چې پاکستان دغه معاهده په کال 1994 کې منلې ده. د معاهدې لاندې به هر ملک د 10 کالو لپاره د بایو ډایورسټي تحفظ حوالې سره هدفونه ټاکي. د معاهدې وروسته پاکستان کې په کال 1999 کې بایو ډایورسټي ایکشن پلان پاکستان تیار شو او د 10 کالو دپاره د نورو هدفونو سره د قدرتي وسایلو غوره استعمال او خلکو کې د بایو ډایورسټي اهمیت، تحفظ او بیداري شامل وو. دغه رنګ په کال 2011 کې د CBD کنونشن 2020 هدفونو پوره کولو حوالې سره په خیبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري ادارې GIZ په مدد په کال 2014 کې د خیبر پښتونخوا بایو ډایورسټي سټریټیجي اینډ ایکشن پلان جوړ کړی شو، کوم چې د نړیوالو معاهدو په رڼا کې د کال 2015 پورې ځانګړي هدفونه لري. په دغه هدفونو کې هم د قدرتي وسایلو غوره استعمال او د بایو ډایورسټي اهمیت، تحفظ او بیداري شامل دی. په تیرو 20 کالو کې د ماحولیتي نظام برقرار ساتلو حوالې سره ټولې دعوې او د 10 کالو لپاره هدفونه په خپل ځای، خو چې کوم اوازونه د دغه نظام برقرار ساتلو ضمانت دی هغه د یونین کونسل بابیڼۍ نه 25 کاله وشو چې ورک شوي دي. اوس د بشیر خان ترڅنګ د صوبې په زرګاو زمیندار د خپلو فصلونو څوکیدارو مرغو اوازونه نه اوري. آصف مومند، پروګنټ، مردان.